د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د نخمې او لسمې مای په پیغو کې ککړو کسان او ترهګرو په دوی او د ملک په دښمنانو کې فرق نشته. عمران خان سپریم کورټ ته خواست کړی چې د ګوند د نیول شوو غړو په ضد پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول دي غیر آئیني وګرځول شي. شهباز شریف نن د وزیرانو سره د پیښور سفر کړی. په 10 مای احتجاجونو کې د ریډیو پاکستان سوځېدلې ودانۍ ته ورغلي دي. دستوري ته په وینا کې نوموړي ویل چې نن ټول قام د دې عزم څرګندونه کوو چې د داسې پیښو چې دښمن یې سوچ نشي کولی خپلو داسې پیښې وکړي د قانون او آئین تر مخه به هغو ته ضرور سزا ورکول کیږي. هغه ویل چې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ته لارښوونه کوي چې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د بیا رغونې کار زر تر زره پیل کړي. پاکستان کې په 9 مای تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان د غبن په قضیه کې د نیول وروسته تحریک انصاف غړو د ملک په لویو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې. په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جیچکو او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي وو. ورونه یې اچولي وو، ګاډي یې مات کړي وو او د نورو سرکاري ودانو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو. په 9 او 10 مای قهرجنو مظاهرو کې پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانۍ خوم سوځول شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د 9 مای بهانه جوړه کړې شوې او د هغه ګوند ماتول کېږي. په لسګونو ښځې او ماشومان نیول شوي او په پوځي عدالتونو کې پرې مقدمې چلول کېږي. د دستوري وروسته د امنیت غونډې ته شهباز شریف وویل چې په 9 او 10 مای چې په خیبر پښتونخوا کې کومو خلکو ترهګري کړې او د عمل دښمني یې کړې ده، په پوځي او ملکي ودانو یې حملې کړي، د هغو په ضد به د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه چلولی شي او په پوځي ودانو برید کوونکو په ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي. هغه زیاته کړه چې کم بې ګناه ته به تاوان نه اړول کېږي، خو د روانۍ په پیښو کې هر ډول ککړ کسان په دې جرم کې ککړ دي او هغو ته سزا پکار ده. نن عمران خان سپریم کورټ ته خواست کړی چې د 9 مای د پیښو د پلټنو دپاره دی د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کمیشن جوړ کړی شي. د راپورونو تر مخه عمران خان په خواست کې ویلي چې د ګوند غړي نیول شوي د هغو په ضد په پوځي عدالتونو کې قضیې کول د غیر آئیني وګرځول شي. علب خان شیرپو